د نظام د پاره आवाज کول خودشګردي شو، د نظام د پاره आवाज کول خو سیاست شو چې مولا د اوداسه مسلې بیانې خو خلک خوشاله، چې د مانزه مسلې بیانې خلک خوشاله، همدارنګه د روزي بیانې خلک خوشاله، او د صدقو د خیراتونو مسلې بیانې خلک خوشاله. خو چې د نظام خبره وکړي نو مولام سیاسي شي، چې د نظام خبره وکړي نو بیا خلک استاکار سره د خبرو سره مونږ وی زمونږ ډیوټي د مدینه منورې جانان مبارک لګولې ده. زمون کار خو ځکه هم دغه دی چې کوم نظام د ټولې دنیا د پاره راغلی و، نن هغه نظام د ټوله دنیا کې په یو ملک کې نشته، په یو وطن کې نشته. د نظام خبره خو ګرانه شوه، خو هغه مسلمانان خپلې مسلمانۍ ته هم څوک نه پرېږدي. مخ د ځمکه باندې وګورئ، د شام نه، د یمن نه، د عراق نه، د فلسطین نه، د کشمیر نه، همدارنګې د افغانستان د دشت لیلا نه واخله، دا سلسله تر کم ځای پورې رسېدلې ده چې د اسلام بچی دی په تکلیف کې دی، چې د اسلام بچی دی نو هغه باندې سختۍ دي. د ځناورو تپوس شته په مخ د ځمکه، خو د مسلمان تپوس نشته. تاسو که خیال کړئ غالبا وخت کېږي څو میاشتې د اسټرالیا په ځنګل کې په ځناورو باندې اور لګېدلی و، ټوله دنیا کې ورله چې کوم دی اواز پورته شوی و، خلکو د مدد دپاره درخواستونه کړي او خلکو وله جړاګانې کړې وې چې ځناور سېزلي کېږي. په سوشل میډیا په ټویټر باندې ولا ټرینډونه چلیدلی وو، د هغه ځناورو تپوس او پوښتنه شوې وه. مګر هغه ورځ که تاسو په سوشل میډیا باندې دا ویډیو کتلی، د کشمیر په ځمکه باندې یو مشر سره چې کوم دی خپل نوسې ورسره دی او د ظالمانو د انډیا فورس دی د ګاډي نه راکوز کړی دی او د هغې ماشوم د 3 کالو ماشوم بچی دی، صرف د 3 کالو ماشوم بچی دی. او وقت د 3 کالو ماشوم بچی په وړاندې هغه نیکه چې کوم دی سینه په ګولو باندې چڼ چڼ کړی دی. نیکه چې وي ده ته نوسې ډېر زیات ګراني، نوسي ته نیکه ډېر زیات ګراني. نو اکثر به تاسو کتلي دا بچی چې کله ماشومان دي دا نوسي نو دا د نیکه په دې سینه باندې ناست دی، یو شان دی لګیا وي، غوبلې ورسره راغستې وي، د نیکه په پام بدلي، نو دا بچی بلد و دغسې. خو ماشوم نور خو نه پوهېده چې زما دا بابا ولې په دې روډ باندې پروت دی. نو راغلی دی دا که بابا په سینه باندې ناست دی او داسې بار بار ورته وایي چې ځو که نه. او دکه ټوله ویډیو چې دا ټول عالم اسلام وکته، دا ټولې دنیا وکته چې یو ماشوم بچی د خپل نیکه په سینه باندې ناست دی او د هغه نه وینې لاندې روانې دي. او بیا که ماشوم بچی چې هغه په جړا کې او په سلګو کې د هغه چې کوم دی هغه سلګی نه راغونډېږي. ټولې دنیا ته دا تصویر مخامخ دی. مگر مجال شته چې څوک دومره موي چې دا دومره ظلم کیږي. ولې زمونږ د ملک حکمران په ټویټر باندې صرف ټویټ وکړي د هغې خلاف چې د هغې ظلم کوي، نو ما وی دا چې زو کوم بیا هم څه خبره ده چې زما به کیدي شي وس او طاقت د ټویټر پورې وي چې دا یو بل سړی وکړي چې شپه ورځ د قشي ته ناست وي، هغه ووایي چې ظلم وشو، نو بیا هم سمجھ کې راځي. خو تا سره خو د دې ملک ټول قوت ستا لاس کې دی او د مسلمانانو دا دومره لوی قوت او طاقت او د دې اسلحات د دې اسباب غوري شاهین ابدالي دا ټول میزایل ستا لاس کې دي، خالد او زرار ټینک ستا لاس کې دی. پاکستان کې دا د دې دپاره خو نو جوړ شوی چې د دې به مونږ کال په کال باندې نمایش کوو، دا د دې دپاره جوړ شوي چې د دې په وجه به د مسلمان عزت محفوظ وي. او چې د مسلمان عزت محفوظ نه وي نو څه کوي په دې باندې. خدا خبرې چې کوو د غیرت دا خبرې دا بیا په دې باندې بدې لګي، بیا در باندې د غدارۍ او د دهشتګردۍ مقدمات جوړوي. دا د ملک او قوم خلاف دی، دا د ادارو خلاف دی او د نفرت انگیز گفتگو کوي. موږ وایو د غیرت گفتگو همیشه تا شرمګیز لګي. په خپله د حالت دا دی چې هغه قوم چې ستا په سونو جوماتونه یې وغورځول، هغه قوم ستا د بابري مسجد شهید کو، نو ستا په یو کرتارپور باندې سینه یخه نه شوه. د اسلام آباد غوندې ښار کې دی ولا مندر شروع کړ، او چې په کومه ورځ د مندر شروع کړ پکه ورځ د 25 کالو زوړ جومات شهید کړ. روان کم طرف ته دا وطن د کم طرف ته روان کړی دی چې د تجاوزاتو په نوم یو سلسله د جوماتونو د شهید کېدو روانه شوه، نو بل طرف ته وزارت مذهبي امور سفارش لیږلی دی مکمل طور باندې صرف د دې نه هغې مکمل انکلو ورته وایي چې دا به دا ټول به په دې کې شامل وي، د عیسایانو به پکې وي، همدارنګې د هندوانو به وي، د سیکانو به وي، د نورو به وي، د نورو به وي. دومره غم دی تا سره چې د مسلمانانو جوماتونه یو تاریخي جومات لا جوړ نه کړ، ته به وروسته قوم ته پرېږدې څه. مغول چې د ټولو نه زیات هغې په ظلم کې مشهور وو، خو نن هم چې انسان لاړ شي بادشاهي مسجد ته، نن هم چې مسجد وزیر خان ته لاړ شي د هغه عقل حیران پاتې شي، څه نښه خو یې پرېښې ده که نه.
تب دے قوم تا سب پریک دے را روانو نسلونو تبا تا مندری پریک دے را روان نسلونو تبا تا کرتار پوری پریک دے ترو سپوری جماعت یوم جوڑنو ششت جماعتو نم گرزی گی انو سی نشتا دا کم جماعت انو سی دا ترو سپوری یو جماعت تا اگی دا پارستا قوم لالتا بو برباد شو خندون نشتا اقلیتونو حفاظت دا عبادت خانو حفاظت دا دا مسلمانانو شیوہ دا دا دین دے او الحمدللہ اسلام دا طولو نزیاد دا اقلیتونو دا حقوق و تحفظ کئی خدا غی مقصد دا ندے دا غی مقصد دا ندے چی دا کم کارتا شروع کرے دے تا دے قوم لور کیسا چستا خپل مذہبی پا پاکستان کی جدا اقلیت سمر تحفظ کی گی پا مخدز مکہ باندے دا سبل زکی نشتا دا در تزا پا ایمان ویما چی پاکستان کی سمر دا اقلیت و تحفظ دے و کی گی با دا زمونگ دا اسلام او زمونگ دا مذہب حصہ دا مگر دا غی مقصد دا ندی چی او زیک ضرورتم نشتا او تا دوم نیزان وفادار او چاپلوس جوڑ کے چاگستا جماعتو نرا غرزائی نو بیا لگ دا خپل اسلاف و تاریخ و گورا بیا دا اسلاف و تاریخ جوڑول ندی بیا دا اسلاف و تاریخ دا دے دا محمود غزنوی نے رواخلا چکل دا مبارک لاڑا واقعہ اگدیدی دا سی خبری خوک دیدی چیزے دا ابراہیم علیہ السلام نشورو کما اور دا مدینہ منورے جانان مبارک پورے چکابے مبارک کے چکم دے کاری ماکا مبارک راغے وے فرمائل جا الحق و زحق الباطل او بود بیلان دے را غرزاو خراش جی محمود غزنوی پورے دا سومنات پا دے دم رلوے مندر کے اگا مبارک پا منون و لالون و جواہرات و سونا دے ہر سلے لتا ورکڑا دے ہر سی روز تو کرل اور ننے چی تاریخ یادئی پا بود فروش باندے نہ یادئی پا بود شکن باندے یادئی اور چکل دا تاربانو دا امارت اسلامی دورو او پاگے کہ ملا محمد عمر رحمت اللہ تعالی علیہ اگا مشرو ناغل دا دے زن وفد لاڑو او چی وفد والا لاڑو ورطوے دے بامیان پا دے صبح کی چتا دا بوتان ماتے دا سے مکوا مونگ بدل دمرا پیسے در کو جاپان دمرا پیسے در کئی چی ستا دا ٹول روڈو نا پاگے باندے جوڑ شی ستا دا ملک معیشت با پدے باندے مضبوط شی اگر ورطوے معیشت خوب مضبوط شی مگر تاریخ سو کم نماف کئی تاریخ چی ما لکی ما با بیا پا بود فروش باندے لکی لہذا زپا بود فروش باندے یادے دل نگوارم زپا بود شکن باندے یادے دل وارم نن واللہ العظیم ظلن ریوینی اساسی کہ سمرہ دا افسوس خبر دا قوم تا روان کڑی کم طرف تا دے اور دا ٹول نلوے ظلم دا دے چی دا مدینہ منوری پا نوم باندے دا ریاست مدینہ پا نوم باندے دا ٹول نلوے ظلم و بربریت دا دے نورو چے کول اگا نورم سخو خلق نو یو دبل نسیوا دی ہر خبر پسی چی تحقیق کے نرستو نا دا لانجے را روانی دی مگر اگی پا دی نوم باندے ندے کڑے پا دمرا مقدس نوم باندے ندے کڑے داڑو مانے دا ٹول نلوے دوکا دا چی دے قوم سر روان دا اور دا قوم زان دمرا چکم دے نا جانا کڑے دے چی دا 22 جون نورخ کارا آبو تاب سر پڑکی گو دوی ورطا گوری دیوی رانا نشتا نو دا سے انسان سر بیاس سکے خارا باندے دے ملک وزیر اعظم تا بار بار ویلی کی گی چی خاتم النبیین او اگر نم ناخلی داغے باوجود ہم اغاشق رسول دے داغے باوجود آغا مرتبہ صدا دا پاکستان دا ٹول اولیاء نے مچتا دا اللہ کریم جل جلالہ دے زمون پہ حال باندے رحمو کی زخو قسم پہ ذات دا خدای چی کلم مخیل دا سے حالات راشی یو ظلم لا تیر نوی کل ملک دا ادارو دا سے ویڈیوگان راشی دا ظلم و بربریت خلقو نا کمیسون و باسی پرتگون و باسی بیا دا غی ویڈیوگان عام کئی آغا ظلم دا سوی کل مور دا بچو پوڑان دے دا غی پلار دا غی مور سان حساہی وال را والا یو ظلم باندے لا ظلم در دیگی لا زخم جوڑ نوی ورپسے دویم زخم راغلی وی دا کشمیر دا دے معشوم بچی ویڈیو چھ ماں قتل دا پا ایمان در تویم جود خور نکای لگ دا خپلو بچو سوچو کہ معشومانو بچو چھ یو معشوم بچے استاد آغا پوڑان دے دا آغا دا نکو دا آغا دا پلار لگ آغا کور حالاتو گورے او انسان حیرانم شی خدای چالا ورشم چاہتا فریادو کم چاہتا اجاڑم سوک بدا سے بھی مونگنا خو خلقو لیوانی جوڑ کرو دا لیوانیان دی دا دیشگر دی مونگ چالا ورشو چی فریاد ورطوکو دے اسلام پا دے حالات باندے دا کفر پا دے نظام باندے دا قادیانیت پا دے زور زبردستہ باندے چالا ورشو ورطو جاڑو فریاد ورطوکو عاشق صادق بدا سے وقت کے وی خلق چے پا پاک اللہ و پا پاک رسول دیر گران دے نن آغا اسلام غریب شوزک امیزلو ران دے او خدای چالا ورشم چاہتا ہو جاڑم پا غم دین چانا مسلحات و تدبیر اغوارم پا غم دین ہر سڑے پا خپل غم و مقصود کی سرگردان دے نن آغا اسلام غریب شوزک امیزلو ران دے
خلق چې د نور پشان سرګند په کل عالم کې وو، دور د عزت په عرب هم په عجم کې وو، نن په درست جهان کې عاجز هغه دین ذیشان دی. نشته د صدیق چې صداقت د دین په لار وکړي، نشته د فاروق چې عدالت د دین په کار وکړي، چرته د سخا د پاره حضرت عثمان وې. زید فریاد نشته بې له خدای د محمد امین، چاله ورشي چاته ګریوان سیری کړي په غم د دین، ډېرو نن ګڼل دین په ځان باندې تاوان دی. او خلکه چې په پاک الله او په پاک رسول ډېر ګران دی، نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. بس کې عزتمندو د دې ګنده نظام نه نور د خپل ځانونه راوباسئ چې کم نظام په اویاو کالو کې تاله بجلی هم در نه کړه، چې کم نظام په اویاو کالو کې تاله یو لارم جوړه نه کړه، چې کم نظام په اویاو کالو کې ستا بچی نه روټۍ هم ور نه کړه، حالانکه منشور دی صرف روټۍ کپړه او مکانو، مګر بیا هم ورپسې ړوند او کون کړې، بیا هم ورپسې ذلیل او رسوا کړې. معلومیږي دا چې دا نظام تاله سم نشي در کولی، نه دنیا عزت در کولی شي او نه آخرت عزت در کولی شي. راشه د حضور د در خور او تزان اوس پاره نو په یو لنګ کې صحابه کرامو چې د حضور سره وفا وکړه، د کیسر او کسرا خزانه بیا د صحابو په قدمونو کې پرته. ځکه دا هر څه چې درکوي اسلام درکوي، خو چې کله ته نظام ته شا کړه نو باس عزتمندو بیا خبره ختمه شوه. موږ به روزانه دا ظلمونه ګورو او دا ظلم ختمیږي نه، دا به آخر ستا کور تم راځي. دا ټول خلک په آرام ناست ورو ورو دا اور روان دی، دا به ستا کور تم راځي، دا قیامت به ستا په کور باندې م راځي. بیا په هغه ورځ باندې چې تا سره بیا د تیښت لاره نه وي، وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې، سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن